تاسو ظاهری او باطینی احکارا او پټ د خلوت او د جلوت دا ګناه دوه ګناهونه چې دا پرېږدي وزرو او پرېږدي ظاهر الاثم احکارا ګناه وباطنه او پټ ګناه ان الذين بشکا کسان یکسبون الاثم چې کوي ګناهونه سيجزون ضرب سزا ورکړي شو دیتا بما كانوا يقترفون په سبب د هغه کارونو چې دوی کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم مخی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ مسلمانانو ته دا حکم فرمایل چې تاسو هر هغه شی چې کوم د الله سبحانه وتعالى د نوم نه بغیر ذبح کړی شي هغه مخوري مگر په داسې صورت کې چې کله تاسو قریب المرګ او ډیر اضطراری او د مجبورې حالت وي نو هغه جدا دی او ډیر د خلکو نه داسې دی چې هغه تاسو د گمراه کولو پسې لګیا دی بغیر د دلیل نه بغیر د علم نه اوس په دې ځای کې الله جل شانه مسلمانانو ته دا حکم فرمای چې تاسو اخکار گناہ او پټ گناہ دا پرېږدي بشک چې کوم خلق په گناہ کې مبتلا دي دوی ته د دې سزا ډېر زر ملو شي وذروا او پرېږدي ظاهر الاثم اخکار گناہ و باطنا او پټ گناہ ان الذين بشکا کسان یکسبون الاثم چې کوي گناهونه سيجزون زرد سزا باور کړی شي دوی ته بما كانوا يقترفون په سبب د هغه کارونو چې دوی کول وذرو پرېږدي ظاهر الاثم احکار گناہ و باطنا او پټ گناہ گناہ ظاهری وی کو باطنی وی احکار وی کو پټ وی د دې مثال د زهر دی د ظاهری ګناه ځان له نحوست دی او د باطنی ګناه یعنی پټ ګناه پټ ګناه چې وی داغي ځان له نحوست وی ظاهری ګناه چې علی الاعلان او احکار طور باندې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او احکار مخالفت کول او خپل شکل او صورت هغه د اغیار په شکل او صورت باندې جوړول او احکار طور باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چې دی هغه علی الاعلان ختمول کټکول لري کول ځان نه پر خودل نو دغه سي علی الاعلان او کلم کلا د یو ګناه او د یو جرم ارتکاب کول او دغه سي اجتماعي طور باندې د یو ګناه ارتکاب کول او دغه سي چې کوم محافل مجالس وی پاغي کی گانا بجانا او دغه چې دینو بے پردگی او بے حیائی کول او دغه چې کوم د شریعت مطهره حرام کړي سيزونه دي ناجایز کارونه دي هغه علی الاعلان او احکار طور باندې کول دیتا احکار گناه وي او مجاهر ورته وي چې څوک دې ګناه ارتکاب کوي هغه ته مجاهر وي
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کل امتی معافا الا المجاهرین، زما د امت هر گناهګار ته معافی کې دي، خو د مجاهر سره هغه ته معافی نشي کېدی. نو مجاهر وای اخکارا د گناه ارتکاب کوونکی، یعنی زما د شکل صورت نه، زما د ظاهر نه لرنه چې پته ولګي چې دې سړی د دین اسلام د کم حکم مخالفت کړي دي. دی وجنه علماء کرام لیکي چې دا ګیره کټ کول یا د یو موټی نه کم پر خودل دا هم چې د پدی ګناه کې شامل دي. مجاهر د مجاهر ځکه چې دا د 1,24,000 انبیاء کرامو یو متفق علیه سنت دی، د ټول امت پدی باندې اتفاق دی. او دغه سي نور داسې ښکارا ګناهونه چې وسړی ظاهري تور باندې چې وته ګوري نو دا پته لګي او دا احکار چې دا سړی د الله او د الله د رسول په مخالفت کې لګیا د ژوند تیری، نو دې ته مجاهر وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کل امتی معافا الا المجاهرین، زما د امت د هر ګناهګار مغفرت کې دي، شو د مجاهر سړی علی الاعلان ګناه کول والا دغه معافی نشي کېدی. نن چې کله په معاشره کې علی الاعلان گناه کیږي نو زمونږ استادو هغه ایمانی سطحه دومره کمزوري ده چې داغه د منی کولو د پاره څوک جرأت نه کوي، څوک همت نه کوي، څوک دا حوصله نه لري چې داغه مخالفت کوي او داغه د پاره خپل आवाज بلند کړي. حالانکه چې کله یو ځکه یو اخکارا گناه کیږي نو هر مومن مسلمان ته دا حکم دی چې من رأى منکم منکرا، تاسو کې څوک یو منکر او ناجایز کار وینو فلیغیره بیدی، الله سره منی کی، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه. او کله لاس وس نه رسی په لاس باندې نشي منی کولی نو جبی سره منی کی، که جبی سره نشي منی کولی نو پزړه کې بد وګڼي کم از کم، وذالک اضعف الايمان، دا د ایمان اخري درجه دا. یو روایت کې راځي دین رسول سره ایمان نشته دي. نو لہذا چې کله هم په معاشره کې اخکارا گناه کیږي او ټول مسلمانان په هغه گناه باندې خاموش وي، داغي مخنیوي نه کوي، داغي روکتام د پاره आवाज نه اوچتي، داغي د پاره فکرمند نه وي، نو بیا دا ټول د هغه گناه په زمره کې هغه چې دی هغه کې داخل وي. نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایل وذروا ظاهر الاثم، پرېږ دی تاسو اخکارا گناه. اخکارا گناه د الله جل شانه عذاب ته دعوت ور کوي. ځکه چې یو سړی یو اخکارا گناه کوي او دغه گناه په حالت کې دی ګرځي او دغه گناه په حالت کې 40 غنټې تیري، دغه گناه په حالت کې مجالس او تزي محافل او تزي، نو گویا کې دی گناه ترویج کوي او د دې ګناه اشاعت کوي، دا ګناه خوري لګیا دي، نو دا ښکارا ګناه ده. کل امتی معافا الا المجاهرین، زما د امت د هر ګناهګار معافی کې دي، خو علی الاعلان ګناه کول والا داغي معافی نشي کېدی. او وباطنه پټه ګناه پرې دي. نن زمونږ استادو د امت لوی طبقه چې هغه په پټه ګناه کې مبتلا دي، هغه کم د انټرنیټ په شکل کې، د موبایل په شکل کې. نو څرنګه چې د دې دور په فتنو کې یو عظیمه فتنه او لوی دجالی فتنه هغه انټرنیټ او موبایل دی، چې کله یو سړی د دې په صحیح استعمال باندې نه پويږي، یو کس سره دې خبر علم نه چې به په دې باندې زما آخرت تباہ کیږي لګیا دی. حضرات اکابرین امت چې کوم لوی لوی اولیاء دي هغه دا خبره کوي، هغه وی چې نن سبا د دې انټرنیټ غلط استعمال د وجنا، د بد نظرۍ د وجنا، د بد نگاهۍ د وجنا ډیر خلق بغیر د کلمې نه، بغیر د ایمان نه دنیا نه روان دي. دغه وجه دا چې کله د یو انسان د یو مسلمان نگاه سحر او بیګا د ورځې د شپې او هر وخت چې کله په بد نگاهۍ کې او په بد نظرۍ کې مبتلای، نو عین دا ممکن دی چې آخري وخت کې د کلمه شهادت نه محروم شي. لہذا دا بد نگاهی او بد نظری دا څه معمولی ګناه نه ده، دا څه وړه ګناه نه ده.
ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کله یو مسلمان د خپل نظر حفاظت کوي د بد نظری نه د نظر حفاظت کوي الله تبارک وتعالى ته درې انعامات ورکړي. یو د زړه سکون ورته نصیب کی او دویم د ایمان حلاوت خوند او لذت ورته نصیب کی او دریم چې کله یو مسلمان د خپل د نظر حفاظت کوي الله جل شانه د مرګ په وخت کې کلمه شهادت ورته نصیب کی. او د نظر حفاظت دی وجنا اولیاء کرام فرمای چې کوم بنده د خپل د نظر حفاظت کوي د ټوله دنیا شیاطین را جمع شي د گمراه کولو د پاره دي نشي گمراه کولی او دغه سي د ټوله کوم بنده د نظر حفاظت نه کوي بدنګاهي کې او بد نظری کې مبتلا وي د ټوله دنیا اولیاء را جمع شي د اصلاح کولو د پاره د اصلاح نشي کولی ترسو پورې د نگاه او نظر د غلط استعمالي. نو لہذا حدیث پاک کې راځي د الله محبوب پیغمبر د صحابه کرام او هغه مقدس جماعت په منځ کې ناس دي چې ټول جنتی خلق دي د ټول مبارک قرآن کریم شهادت ورکړي دا جنتیان دي د الله محبوب پیغمبر شهادت ورکړي چې دا جنتی دي دا غوي په منځ کې ناس دي. ارشاد فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې څه خلق بدا سي راشي چې هغه د غرونو عمر باندې کې وروړي وي خدا غوي هغه نیکی فکانت هباء منثورا د شګي د ډېرې په شانتي به والي هغه بزایش دغه پکار رانشي. صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله د دې وجب سي د الله محبوب پیغمبر ارشاد فرمایل چې د دوی د خلوت او د تنهایی ګناهونه به داسې وي چې هغه د وجه نه د دې ټول نیک اعمال بزایش. اوس 1446 سال مخکې د الله د محبوب پیغمبر زبان مبارکه باندې ارشاد راتل په هغه زمانه کې دا تصور هم د چا نشي کېدی چې یو سړی په تنهایی کې په خلوت کې ځان ته داسې څه ګناه وکړي چې هغه د ټول اعمال په هغې سره ضایع کېږي او ټول نیکۍ هغه سره ضایع کېږي. هغه مونږ او تاسو د پاره د دې دور د پاره فرمایي چې کله یو نوجوان سره په بړستنه کې په کمبل کې په کوټه کې ځان ته په خلوت او په تنهایی کې انټرنیټ د سره موجود وي او د ټولي دنیا فحاشي عریانی هر قسم سیز د مخ ته موجود وي د دې هر څه نه بچ کولو د پاره سوای د الله د یری نه بل څه شي نشته دي. نو چې کله انسان په خلوت او په تنهایی کې په دې ګناه کې مبتلا شي او د انسان خلوت هغه په زنا کې مبتلا شي د الله محبوب پیغمبر فرمایي عینان تزنیان زناهما النظر سترګم زنا کوي او د سترګو زنا چې دغه بد نظری ده. نو چې کله په دغه بد نظری کې او بد سترګو په زنا کې چې انسان سحر او بیګا مبتلای نو د مرګ په وخت کې به کلمه شهادت څنګه نصیب کیږي. د مرګ په وخت کې د کلمه شهادت نصیب کېدو د پاره د مسلمان د پاره لازمی او ضروری دی چې هغه د الله او د الله د رسول د احکاماتو مطابق ذکر او فکر سره د مرګ یا دهانی سره یو ډیر تقوا او ورع سره چې هغه پاکیزه ژوند تیری الله چې د مرګ په وخت کې مؤمن ته کلمه شهادت نصیب کیږي. لہذا الله تبارک وتعالى فرمای تاسو ظاهری او باطینی احکارا او پټ د خلوت او د جلوت دا ګناه دوه ګناهونه چې دا پرېږدي وزرو او پرېږدي ظاهر الاثم احکارا ګناه و باطنه او پټ ګناه ان الذين بشکا کسان یکسبون الاثم چې کوي ګناهونه سيجزون ضرب سزا ورکړي شي دیتا بما كانوا يقترفون په سبب د هغه کارونو چې دوی کول